نو وسعت زمونږ شروع شوی وسعت مونږه پرون وسعت شروع کړو وسعت څه ته وایي یعنی نکره او معرفه ٹھیک شو دا مونږه پرون شروع کړو بیا ما تاسو ته وی هر یو اسم نکره ګڼئ هر یو اسم نکره ګڼئ او معرفه به کوم اسم وي چې کله مونږ د دې معرفې خپل قسمونه ووایو د معرفې اوه قسمونه دي که یو اسم په دې اوه قسمونو کې وي نو دا به معرفه وي او که په دې کې د یو نم نه وي نو دا به نکره وي نو بیا دا مونږ د وسعت تقسیم کو ما تاسو ته ویلي یو نکره دی ټیک شوه او یو معرفه دی نو دا معرفه چې دی که نه نو خاص نمونه که د نارینه وو که د زنانه وو خاص نمونه ټیک شوه یا خاص زائینہ او خاص سیزونو نمونو ته هغه معرفه وي ټیک شوه هغې ته اسم علم وایي نو اسم علم د معرفې اولنی قسم دی اسم علم ٹھیک شو نو پرې پرون مونږه خبره کړې وه اسم علم خاص نمونه خاص زائینہ او خاص سیزونو نمونو ته اسم علم وایي ٹھیک شو بیا د معرفې دویم قسم مونږه لیکلی و هغې ته وایي اسم ضمیر د نوم په ځای باندې چې کوم اسم استعمال شي هغې ته اسم ضمیر وایي ٹھیک شو کم لفظ استعمالیږي د کم نوم په ځای باندې انګلیش کې ورته پروناون وایي او اردو وغیره کې ورته اسم ضمیر وایي نو ضمیر د نوم په ځای باندې چې کوم لفظ استعمالیږي هغې ته اسم ضمیر وایي بیا 3 نمبر قسم د معرفې چې دی هغه اسم اشاره ده کم څیز طرف ته چې کوم اشاره خلک کوي که نه هغه اشارې ته اسم اشاره وایي یعنی هغه لفظ چې دی هغې ته اسم اشاره وایي نو اسماء اشارات ما تاسو ته پرون لیکلي دا هم معرفه دي ٹھیک شوه ها بیا دې نه پس 4 نمبر قسم ما تاسو ته لیکلي اسماء موصوله اسم موصول نو اسم موصول چې دی الذي اللذان اللذین الذین التي اللتان اللتین اللاتی اللواتی اللائي وغیره دا چې کوم دي دا اسماء موصوله دا هم معرفه دي ٹھیک شوه او معرفه ګورئ بیا په دې کې دا اسم موصول څه ته وایي چې دوه جملې یو بل سره تړلې کوي د ربط کار کوي اسم موصول د ربط کار کوي یو طرف ته یو جمله ده بل طرف ته یو جمله ده په منځ کې پکې خالی ځای دی نو دا خالی د دې دا خالی ځای ختمولو لپاره د اسماء موصوله راځي دا دواړه جملې یو بل سره ملاولو لپاره د ربط کار د اسماء موصوله کوي ٹھیک شو نو اسم موصول چې دی الذي اللذان اللذین اللتی اللتان اللاتی اللواتی وغیره څومره چې دي دې ته اسماء موصوله وایي 5 نمبر قسم مونږه دغه لیکو د معرفې لیکو خو اول ګورئ ما تاسو ته ویلو چې یو اسم علم وي که نه دا به معرفه وي که اسم ضمیر وي دا به معرفه وي که اسم اشاره وي دا به معرفه وي او که اسم موصول وي نو دا به معرفه وي نو اوس یو خبره په یاد وساتئ کله چې یو اسم نکره وي نکره به تاسو د څه نه پېژنئ غټ علامت د نکرې دا دی چې په هغې باندې به تنوین وي غټ علامت د نکرې څه دی چې په هغې باندې به تنوین وي لکه مثلا ګورئ کتاب دی که نه کتاب حالت رفع کې چې دی کتابون دی حالت نصب کې کتابن دی حالت جر کې کتابین دی نو وګورئ چې په کوم اسم باندې تنوین وي دا به نکره وي په کوم اسم چې تنوین وي دا به نکره وي یو خبره په کوم اسم چې تنوین وي دا به نکره وي او اوس دا نکره اسم نه به معرفه څنګه جوړئ د نکره اسم نه معرفه جوړولو دپاره د نکره اسم نه د معرفه جوړولو دپاره په دې نکره اسم په شروع کې الف او لام ولګوئ الف او لام ولګوئ لام ساکن الف او لام ساکن ال ولګوئ نو دا ال به بیا دا تنوین ختم کی نو دا به څه شي الکتابو د الف لام او د تنوین خپلو کې دشمني ده یو بل سره نالګي ده نو دی یو بل سره نه لګي نو الکتابو دا مخکې کتابو نو چې کله په دې باندې الف لام راغی نو هغه الف لام دا تنوین ختم کو یو پیش پاتې شو او یو پیش ورله ختم کو نو دا الکتابو شو ٹھیک شو او کتابن حالت نصب کې دو زبر او الف سره دی نو کله چې کتابن دی که نه دا کتابن په دې باندې چې کله الف لام داخل شي الف لام ٹھیک شو نو دا الف لام به یو دا زبر هم ختم کی او یو دا الف هم ختم کی ځکه ما تاسو ته ویلو چې کله یو اسم باندې تنوین راځي که نه دو زبر تنوین وي نو هغه باندې به ورسره الف هم راځي خو چې کله دا دو زبر تنوین ختمیږي که نه نو الف هم ورسره ختمیږي ٹھیک شو نو دا
الکتابو حالت رفع، الکتابه حالت نصب، او الکتابی زیر چې براشي نو الکتابی دا حالت جر شو بیا. نو دا اوس معرفه شو. ځکه معرفه شو چې الف لام پې راغی، نو دا الف لام د وجې نه دا اسم معرفه شو. اوس ګورئ دا حدیث مونږ وویل، په هغې کې مونږ وویل قومون دا دو پیش تنوین دی پې، یو قوم چې هر یو قوم وي. ټیک شوه. اوس زه د دې نه خاص قوم جوړوم، نو په دې باندې به الف لام ولګي القو او من دی که نه، نو دا تنوین به دې ختم شي، ځکه د الف لام او د تنوین یو بل سره نالګي ده. ټیک شوه. نو دا القومو شو. نو ګورئ الف لام په ذریعه سره دا اسم نکره اسم معرفه شو. د الف لام په ذریعه سره نکره اسم څه شو؟ معرفه شو. د الف لام په ذریعه سره نکره اسم معرفه شو. ټیک شوه. نو دی الف لام د وجه چې دا کم اسم معرفه کیږي کنه، کم نکره اسم معرفه کیږي، نو دی حالت ته یو نوم وای، دی ته وای معرف باللام. معرف باللام، لام په ذریعه سره معرفه کړی شوی. معرف باللام. نو معرف باللام دا د معرفه پنځم قسم شو. معرف باللام څه ته وایي؟ یو نکره اسم چې الف لام په ذریعه سره معرفه شي دغې ته معرف باللام وایي. ها، معرف باللام مطلب دا دی چې یو اسم الف لام په ذریعه سره معرفه کړی شوی دی. یو اسم د الف لام په ذریعه سره معرفه کړی شوی دی. معرف باللام څه ته وایي؟ یو نکره اسم د الف لام په ذریعه سره معرفه کړی شوی دی. ټیک شوه. نو دا به ورته لاندې ولیکئ، نکره اسم معرفه جوړولو دپاره الف لام د نکره اسم په شروع کې لګي. ټیک شو. دا ورته د دې تعریف کې ولیکئ یا ورته نوټ ولیکئ. ټیک شو. نوټ ورته ولیکئ او بیا ورته ولیکئ هر نکره اسم نه معرفه جوړولو دپاره په شروع کې الف لام لګي. د هر نکره اسم نه معرفه جوړولو په وخت کې د دې نکره اسم نه مخکې الف لام لګي. هر نکره اسم په الف لام سره معرفه کیږي. هر نکره اسم په شروع کې چې الف لام ولګي، شروع کې الف لام راشي، الف او لام راشي. الف لام راشي یعنی ال داسې راشي، الف لام راشي، نو دا نکره اسم معرفه شي. او د الف لام د وجې تنوین ختم شي، او د الف لام د وجې تنوین ختم شي. دا کم دو زبر تنوین وي یا دو پیش تنوین وي، دا چې کم دو زیر تنوین وي دا به ختم شي، تنوین ختم شي. ٹھیک شو. دا خبر ورته ولیکئ. د معرف باللام ته بیا دا ولیکئ چې هر نکره اسم په شروع کې الف لام راشي، چې د هر دلته کې به دا ولیکئ چې د هر نکره اسم په شروع کې الف لام راشي، نو دا نکره اسم معرفه شي. نو دا نکره اسم څه شي؟ معرفه شي، او د الف لام د وجې تنوین ختم شي. آسان خبره دا، صرف لیکل مې تاسو لپاره وکړل چې دا قاعده درته یاد وي. یو نکره اسم نه چې کله مونږ معرفه جوړو نو هغه به څنګه جوړو؟ د هغې باندې به الف لام لګو، بس هغې ته تنوین به ختمیږي او دا اسم به معرفه شي. بیا ٹھیک شوه. په کوم اسم باندې چې الف لام وي دا به معرفه اسم وي. اوس ګورئ د الف لام باندې لږه خبره کوم. دا الف لام د کوم د وجې چې دا اسم معرفه شو په ده باندې لږه په الف باندې حرکات راشي که نه، حرکات، نو بیا دا الف نه دا بیا حمزه ای. ٹھیک شوه. نو دته وایي حمزه الوصل. د حمزه خپل نوم دی حمزه الوصل. ٹھیک شوه. وصل معنا ده یو ځای کول، تړل، پیوست کول، او فصل معنا ده جدا کول. ٹھیک شوه.
وصل معنا ده یو ځای کول او فصل معنا ده جدا کول او دې لام ته لام تعریف وایي لام تعریف تعریف یعنی معرفی والا لام ها اصل چې کوم اسم اصل چې کوم دا نکره اسم معرفه کیږي کنه هغه صرف د لام سره معرفه کیږي د لام په ذریعه سره معرفه کیږي خو دا لام ساکن دی وګورئ ورته نو کله چې په یو نکره اسم باندې صرف لام ولګي کنه نو دا لام ساکن وي دا صحیح نه ادا کیږي نو دا د صحیح ادا کېدو لپاره د دې لام د صحیح ادا کېدو لپاره بیا په شروع کې مونږ د حمزه الوصل راولو زبر والا نو دا بیا ال شي ٹھیک شو حمزه الوصل بیا زبر والا راولو دا څه د وجه راولو چې مونږ په دا لام ادا کو ٹھیک شو نو ګورئ کتابون دی کتابون 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 اوس د دې کتابون نه زه دا کتابون نکره دی عام یو کتاب دی که زه د دنه یو خاص کتاب جوړوم نو همدا کتابون چې دی که نه دا کتابون په ده باندې به الف لام ولګي چې کله په ده باندې ګورئ دا لام پې صرف ساکن لام پې ولګوه اوس ویلی کېږي نه ادا کېږي نو د دې لام د اداګۍ لپاره دلته مونږ دلته کې حمزه الوصل راولو دا زبر والا حمزه راولو نو دا الکتاب او دا کتابون دی که نه دا تنوین به د دې الف لام د وجې ختم شي نو د کتابون نه الکتابو شو کتابون نه څه شو الکتابو شو کتابون نه الکتابو شو یو تنوین ختم شو او یو په شروع کې الف لام راغی نو د دې الف لام او د تنوین خپلو کې دشمني ده کله چې په یو اسم باندې الف لام راځي تنوین به پې نه او چې کله په یو اسم باندې تنوین وي نو الف لام به پې بیا نه ته به په شروع کې وګورې د هغه په شروع کې به الف لام نه وي ٹھیک شوه نو دا د کتابون نه الکتابو شو مسلمون دی مسلمون 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 دی د ده نه اوس دا اوس نکره دی ځکه تنوین دی پې د نکرې علامت تنوین دی اوس دا نکره اسم زه د ده نه معرفه جوړوم نو دا به د ده په شروع کې به همدغه مسلمون ولګوه مسلمون د ده په شروع کې الف لام ولګوه نو دا څه شو المسلمو دا تنوین ورڅخه ختم شو ٹھیک شوه ګورئ بل مؤمنون مؤمنون حالت رفع والا مؤمنون دی د ده نه زه دا نکره دی ها نکره نکره او دا معرفه شو ها په دې الف لام په ذریعې سره معرفه شو دا الف او دا لام دا پرې راغله حمزه الوصل او دا لام پرې راغله نو د دې د وجې نه دا مؤمنون چې دی دا همدغه مؤمنون به ولیکو مؤمنون نو ګورئ اوس د دا مؤمنون دا نکره دی د ده نه زه معرفه جوړوم په شروع کې الف لام ولګوه ال او دا تنوین به ختم شي المؤمنو شو د مؤمنون نه المؤمنو مؤمنون نکره دی المؤمنون معرفه شو مؤمنون نکره دی او د الف لام د وجې دا مؤمنون چې دی دا معرفه شو خاص مؤمن مخکې عام مؤمن اوس یو خاص مؤمن شو ٹھیک شوه اوس ګورئ مونږه حدیث کې وی کنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه ٹھیک شو عليهم السكينه ٹھیک شو ګوره دا اصل کې سکینه نه په شروع کې الف لام راغی نو السکینه شو ٹھیک شو السکینه وغشیتهم الرحمه الرحمه شو الرحمه نو دا رحمت چې اوس خاص شو کله کله په دې باندې الف لام نه وي کنه الرحمه نو دا بیا رحمتون ویلې کېدو ٹھیک شو وحفتهم الملائکه الملائکه شو ها الملائکه نو دا ملائکتونو خو الف لام پې راغی نو الملائکتو شو خاص شو دا ٹھیک شو خو اوس دې ته ګورئ او دې ته ګورئ دلته کې پکې ډېره یو اهم پوینټ راغی ډېره اهم ترین خبره ده نو دا اهم ترین خبرې ته اوس ګورئ په دې حالت کې موږ وایو السکینه دا لام پکې نه وایو ٹھیک شو په دې حالت کې لام نه وایو
او په دې حالت کې وایي الملائکه، په دې کې لام ویل کېږي، او الرحمت او السکینه کې دا لام نه ویل کېږي. دا السکینه غلط دی، دا الرحمت غلط دی، حالانکه موږ په الف لام لګولې دي. ٹھیک شو؟ دا داسې نو دا دې حالت کې لام نه ویل کېږي، دې حالت کې لام وایو. ٹھیک شو؟ نو په دې خبره باندې ان شاء الله اوس تاسو پوهیږم ډېر په آسان انداز کې. تاسو وګورئ یو شعر زری کما ورکوټه مونږ شعر دی. حق کا خوف، حق کا خوف، حق کا خوف عجب، ہاں حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. دیتا ہوں سورے حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. کله دا شعر چې تاسو یاد کړئ کنه نو د دې د یادېدو مطلب څه دی چې کله دا حاله کنه حاله مخکې چې الف لام ولګي نو بیا به دا الف لام ادا کیږي. ٹھیک شو؟ الف لام به ویل کېږي نو دا به بیا موږ وایو لکه مثلا حق دی کنه حق د دې نه مخکې الف لام ولګوي الحق. ٹھیک شو؟ الحق. نو اوس چې کله دا حق کا خوف عجب غم ہے دا څومره حروف دي؟ یو حاله بل قاف دی. القلم نو دا قاف نه مخکې چې ال لګي نو ال کې به دا لام ادا کیږي. القلم نشو ویلی، القلم. دا اوس الحق دی کنه دا احق نشو ویلی، دې کې به دا لام ضرور ادا کیږي. نو دا حا نه مخکې چې الف لام ولګي لام به ادا کیږي. دا قاف نه مخکې چې الف لام ولګي القلم، القرآن. نو ګورئ دا القلم. نو دا اوس القلم مونږ ویلی شو، القلم نشو ویلی، دې کې به دا لام ضرور ادا کیږي. بیا دلته کې کا دی، کا الکریم. دا اوس الکریم مونږ نشو ویلی، دا به کریم وایو. ٹھیک شو؟ او دلته کې الف دی نو الاول نو دا اول نه مخکې ال ولګېدو نو دا لام ساکن به ویل کېږي. ٹھیک شو؟ نو کله چې د حق کا خوف عجب غم ہے په دې کې حا یو، قاف دوا، کاف درې، الف څلور، خا پنځه، واو شپږ، فا دا اوه شو، عین اته شو، جیم دا نهه شو، با لس شو، او دا غین میم دولس، او ها یا دا 14 حروف شي. نو د دې 14 حروفو نه مخکې چې کله ال ولګي نو بیا به هغه لام ساکن ادا کېږي، هغه بیا وایو. او د دې نه بهر چې کوم ولګي که نه بهر ګوره دلته کې الاول مو وي الخوف او دلته وو الوهاب، دلته فا نه ولګي الفوز. ٹھیک شو؟ او د عین نه مخکې ولګي العلیم، د جیم نه مخکې ولګي الجلیل، د با نه مخکې ولګي البصیر، د غین نه مخکې ولګوئ الف لام نو بیا الغنی. ٹھیک شو؟ او د میم نه مخکې ولګئ المتین، ها د ها نه مخکې ولګوئ الهادي، او د یا نه مخکې ولګئ الیقین او الیتیم. نو وغیره داسې اسماء نه مخکې چې کله الف لام ولګي دا لام به ادا کیږي. او چې کله د دې نه د دې 14 حروفو نه بهر یو حرف وي او د هغه نه مخکې دا دغه ولګي الف لام ولګي نو بیا به هغه الف لام هغه لام به بیا نه ویل کېږي. اوس وګورئ الملائکه کې میم شته که نه؟ نو دا میم په دې کې شته که نه؟ په دې حق کا خوف عجب غم ہے کې شته. نو د دې میم نه مخکې دلته الف لام لګېدلی دی. نو الملائکه اوس الرحمت کې وګورئ را په دې حق کا خوف عجب غم ہے کې نشته. نو دا را نه مخکې دا کوم لام چې دی دا لام به اوس نه ادا کېږي.
السکینۃ دے السکینہ نو دا سین پر حق کا خوف عجب غم ہے کی نشتا دا دی سین نمخ کے چکل لام ساکینو لگی دو نو دا لام بنا دا کی حمزہ و سین بل یو بل سروتا لے رشی دا حمزہ با دی سین سرویلے کی السکینۃ بویلے کی السکینۃ نویلے کی الرحمت بویلے کی الرحمت نویلے کی ٹھیک شو او دا چې کوم میم دی کنه الملائکه د میم نمخ کې لام لګیدل لام ساکن نو دا لام ساکن ګوره په دا لام ساکن اوس ادا کیږي ځکه چې د میم نمخ کې لګیدل او حق کا خوف عجب غم کې ګوره غم کې میم شته کنه نو د میم نمخ کې چې کله الف لام ولګي نو بیا با دا لام ساکن ادا کیږي دا اوس ام ملائکه نو شویلې دا وایو الملائکه او الرحمت دا الرحمت ویل غلط دی دلته کې دا لام ساکن ادا کول غلط دی او السکینۃ غلط دے دا وای السکینۃ نو حق کا خوف عجب غم ہے دا شعرم چې یاد کو نو انشاءاللہ آئندہ پر بتاسو کلم په قرآن پاک کې حدیث کې هر ځای کې غلطی نه کوي نو الف لام دا د معرفی والا الف لام دی دې ته معرف باللام وای دا اوس ګوره دا السکینۃ چې دا معرف باللام په ذریعہ سره معرفه شوی الرحمت دا معرف باللام په ذریعہ سره معرفه شوی الملائکۃ دا معرف باللام په ذریعہ سره معرفه شو ٹھیک شو نو دا خبره ځان سره ډېر یاد کړئ په دې خبرو باندې ځان پوهه کړئ ان شاء الله دا به آئنده تاسو لپاره ډېر د فائدې او ذریعہ ثابتېږي ان شاء الله نو دا حق کا خوف عجب غم ہے چې دې کنه دې کې دا د تجوید چې کوم علما او لوی فقها دي شوي دي د تجوید چې کوم ماهرین دي کنه نو هغه دې حق کا خوف عجب غم ہے کې 14 حروف دي کنه دې 14 حروف تغییر حروف قمری وای حروف قمری حروف قمری نو هغه وای چې د حروف قمری نه مخکې الف لام لګي نو دا لام ساکن بعد کیږي ٹھیک شو او د دې نه بهر چې کوم حروف دي کنه نو دغه حروفونه دا اوس ګوره پکې تا شو ساده جیم پکې دی ٹھیک شو نه جیم خدا د حق خوف علامه کې شته بیا دال پکې نشته زال پکې نشته را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین عین پکشتا غین پکشتا عین غین فام پکشتا قاف مشتا کاف مشتا لام پکې نشتا ٹھیک شو نو لام نو دا چې کوم د دې حق کا خوف عجب غم ہے دا چې کوم حروف دي 14 د حروف قمری وي د دې نه چې کوم بهر دی هغه ته حروف شمسی وي حروف شمسی نو ګورئ دا حروف قمری چې دي کنه حروف قمری د دې قمر نه چې مخکې الف لام لګي القمر او د شین نه چې مخکې الف لام لګي الشمس اشین بعد د مخکې چې الف لام لګي دا لام بنوي لکېږي او القمر نه چې مخکې الف لام لګي نو قاف ادا کېږي نو حروف قمری یو شو او دویم چې حروف شمسی نو حروف شمسی یادولو هیڅ ضرورت نشته بس دا حق کا خوف عجب غم هم یاد کړه بس دا حروف قمری دي دومره یاد ساتئ د حروف قمری نه مخکې چې الف لام ولګي نو دا لام ساکن به ادا کیږي د معرفي والا لام به ادا کیږي او حروف شمسی نه مخکې چې الف لام ولګي نو دا د معرفي والا دا لام چې دی کنه دا به بیا نه ادا کیږي ٹھیک شو دا زمونږ د نن ورځ سبق آئنده درس پر موږ له اجازت راکړئ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين